ام فضل نبی دی وخت کې مونږه ټیمې کې ولاړو چې آلتا د پیسکو چې کوم ناروا لوډ شیډینګ شروع د هغه خلاف چې نن ایکشن کمیټې کوم اجلاس وشو د هغه اجلاس څه فیصله وشو نو د هغه اجلاس په حواله سره موږ سره خبرې کوي د ایکشن کمیټې چیرمن هغه غیور خټک صاحب او سر کوم اجلاس چې وشو او د آل پارټي ار پارټي آی کې اجلاس وشو نمائندګي مو شو د دې صلاح حمل به او تاسو بد دي صدا غروخ کو قرارداد مسبش کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مکه فضل نبی بھائی تاسو شکریا چې راغلی موږ ته کوریج راکو د خلکو ته زموږ اواز رسوي. موږ چې دا کمیټي جوړه کړې ده د کې د ټولو سیاسي پارټي غیر سیاسي چې څومره دلته کې تنظیمونه د ټولو په دې کې نمائندګي وه او دا دلته کې اوس داسې نه ده چې یو سړی د یوې سیاسي پارټۍ نمائندګي کوي. اوس دا یو کمیټي جوړه شوې وه دا د قوم نمائندګي د قوم په شکل کې اوس دا ټول راغونډ شوي دي. نو په دې کې خو سیاست بالکل وروسته پاتې دی، سیاسي خبرې دې کې بالکل نشته. بس 1 پوینټ سنګل ایجنډا وه لوډ شیډینګ او د هغې ختمول. هر سړی ما چې څنګه دننه اجلاس کې خبر وکړه چې خپل وسته پړ دی، زما صوبایي اسمبلی ممبر هم شته، زما د قومي اسمبلی ممبر هم شته دی، زه هم دلته منتخب شوی سړی یم. خو هر یو سړي دپاره یو پلیټفارم مقرر شوی دی چې څنګه ایم پی ای دی هغه به ځي په صوبې کې به خبره کوي، ایم این ای دی هغه به وفاق کې خبره کوي. زموږ دپاره دا تحصیل کونسل دی، موږ به دلته خبره کوو. اوس چې زما خبره دلته نه څوک نه واوري نو زما وس دا دی چې زه به دلته نه دې روډ ته وځم. موږ دې سره بارها میټینګز وکړو. دی پکې اختر کې د اختر په شان یو مذهبي تهوار چې کوم په هغې کې هم دي 3 ورځې دا خلک چې کوم اور ته ولېږلو قربانۍ د خلکو ضایع لاړلې. نو اوس چې کوم دا تسلسل دی د دې ودرول د دې مخنیوی پکار دی. موږ به دلته کې دا لای عمل جوړ کړو چې منګل ورځ پورې موږ دې ته ټایم ورکړو. منګل ورځ ته که دي چې دغه ورځ پورې زموږ مسلې حل نه کړې، منګل ورځ پورې دي موږ مطمئن نه کړو، منګل ورځ پورې دي لوډ شیډینګ کې کمیرا نه وستو. موږ دا نه وایو چې تاسو لوډ شیډینګ ختم کړئ، موږ دا وایو چې کم تاسو ټایم مقرر کړی مثال ته وایي چې 12 غنټې په یو کلي لوډ شیډینګ دی او 12 غنټې بجلی ورکوم او په هغه 12 غنټې کې هم ته ماته کله راکې او کله نه راکې، ما ته کم از کم خپل 12 غنټې پوره پکار دي. صوبایي حکومت وایي چې موږ سره دومره ډېرې پیسې دي چې موږ وفاق ته ورکولی شو. نو وفاق ته څه ته ورکې؟ تا خو 10,000 روپۍ مخکې خلکو کې تقسیم کې پته نه لګېده چې چېرته لاړې هغه پیسې. ته راوچتې که پیسې وفاق ته د وابډې په مد کې جمع کړه، خلکو ته خو به څه ریلیف میلاو شي، ګټولې نه شي جمع کولی. 1/4 جمع کړه، دا لوډ شیډینګ خو به څه راکم شي، خلکو ته خو به څه بجلي میلاو شي. نو موږ دا وایو چې منګل ورځ پورې ټایم دی، 17 تاریخ دی، که دغه ورځ پورې چې دي موږ مطمئن نه کړو دا لوډ شیډینګ کې کمیرا نه غو، موږ به دلته کې احتجاج کوو. هغه به د یوې ورځې احتجاج نه یا به روان وي 15 ورځې چلیږي، 6 ورځې چلیږي، تر څو پورې دي زموږ دا مسلې نه حل کړي، زموږ د لوډ شیډینګ دا مسلې نه حل کړي، تر هغې پورې به انشاءالله زموږ د احتجاج روان وي. زموږ خوښه نه ده چې موږ دا روډ بند کړو، زموږ خوښه نه ده چې موږ د خلک په تکلیف کړو په روډ باندې کوم خلک روان دغه خو دا زما آخري آپشن دی. دا زما سره د نه علاوه بله لار نشته چې زه به راوځم او زه به خپل احتجاج کوم. څنګه ما وختي خبره وکړه چې اسلام کې څنګه یو ناپسندیده او جایز عمل هغه طلاق دی، نو دغه شان دا روډ بندول او په روډ باندې احتجاج کول دا زموږ خوښه نه ده، دا بالکل زما په خوښه نه ده. خو چونکې دا خلک دومره تنګ شوي، دا عوامي رای ده، د عوامي رای به موږ خامخا احترام کوو. د هغې رای ده چې موږ به احتجاج کوو. نو چې هغې غواړي چې احتجاج به کوو نو موږ ورسره صفیول کوو، موږ به انشاءالله دا احتجاج کوو که چېرې دا مسلې نه حل کېږي. مهرباني. جی ملګرو، تاسو د غیور خټک خبرې واورېدې چې په 17 تاریخ باندې چې کوم د منګل ورځ راځي دلته به موږ بھرپور احتجاج کوو په نوشهره پېښور جي ټي روډ به چې کوم دی موږ بلاک کوو. په هغه صورت کې چې کوم وابډه چې کوم د الټیمیټم ورکو چې د 4 ورځو کوم الټیمیټم ورکړی په هغه الټیمیټم باندې عمل درآمد ونشو. یقینا د وخت کې عوام ډېر تکلیف کې دي او د عوامو د اواز دی، د عوامو د اخري اواز دی او ټول سترګې چې کوم دی وخت کې دي نو هغه د ایکشن کمیټۍ د ډېر مهرباني. والسلام.